بس د کیکر یو ونه وا او په سور نور کې د هغې د لاندې سوری ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام وفرمایل وی رب فرمایلی دي چې دلته کې پړاو واچوه دلته کې نه انسان شته نه چېرته ابادي شته هېڅ شی په نظر نه راځي سرې شګې او د کیکر بوټي بس د الله حکم دلته دی دا بیبي دي دلته پرېږده چې د دواړو په یو بل باندې د سر هغه بوی هم نه لګي یو هلته پاتې شوه یوه دلته راله د دې کیکر د لاندې ابراهیم علیه السلام ته دا حکم وشو چې خبرې به ورسره نه کوي او دا بیبي دلته پرېږده او ځه اوس د الله د طرفه امتحان دی که نه ابراهیم علیه السلام دوه ښځې وي یوه سارا بیبي وه خپله مشرۍ ښځه چې دا د تره لور هم وه او دویمه ښځه دغه د بادشاه لور وه هاجره بیبي چې هغه وله ورکړه نو د هاجرې بیبي دغلته په شام کې زوی پیدا شو اسماعیل علیه السلام د کشرۍ ښځې نه زوی وشو اسماعیل علیه السلام دا اسماعیل علیه السلام چې دی که نه دا علما لیکي وایي د عبرانۍ ژبې او د عربۍ ژبې د دواړو د ژبو نه یو نوم جوړ شوی دی د اسمع په عربۍ کې معنی د واوره او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته ویلی شي نو اسماعیل الله زما دا خبره واوره ای الله یعنی ما له زوی راکه په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 کاله و بالکل بوډا اولاد نو الله ته به جړه پریاد کو الله مال اولاد راکا الله مال نیک عمل او صالح بچی راکا نو الله ته به جړه کوله نو اسمع الله زما د اواز وور الله زما د مطالبه منظور ک الله او ایل په عبرانی ژبه کې الله ته ویل شي نو اسماعیل نو الله تبارک وتعالى د 15 کاله په عمر کې ابراهیم علیه السلام ته د کشرۍ بیبي نه اسماعیل علیه السلام ورکو چې پیدا شو نو مې ورله اسماعیل کې خود ځکه دا ما د الله نه په ډېرو دعاګانو باندې غوښتې دي نو مې ورلم هغه کې خود اسماعیل بیا د ابراهیم علیه السلام د دې بیبیانو په خپل منځ کې به جګړې وي ځکه عام طور پر دوه بني چې وي نو دا یو ځای ژوند نه کوي جګړې کوي نو د ابراهیم علیه السلام یو مشرۍ بیبي وه یو کشرۍ بیبي وه د کشرۍ بیبي پکې زوی هم پیدا شو نو دواړو یو ځای ژوند نه کو جګړې به یې کولې ابراهیم علیه السلام په سخته پریشانۍ کې و مشرۍ بیبي هم نه شو پرېښودی ځکه د هغې قربانو ته یې کتلو چې دا عراق نه زما سره شام ته سفر وکړو تنی تنها زما د پاره دا دومره سفر ما سره کوي ډېرې قربانۍ را سره دي نو د هغې قربانۍ ورته یادې وي نو هغه هم نه شو پرېښودی دلته هاجره بیبي هم نه شو پرېښودی ځکه چې دا خو د بادشاه لور د ما له بادشاه راکړه د خدمت دپاره او اوس یې بچی هم وشو وړوکی زوی ورسره په غېږ کې دی نو څه وکړم دا پرېږدمه ابراهیم علیه السلام حیران او الله څه وکړم دواړه بیبي جګړې کوي یو ځای ژوند نه کوي الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو ابراهیمه دا کشره بیبي دې ته روانه کړه بویزه جدا کړه دواړه پیغمبر دی بغیر د وحی نه خو کار نه کوي دا دواړه جدا کا د ابراهیم علیه السلام خدا مطلب و چې چېرته زه نږدې بل ځای ته به بوځم نو کله به هغې له ځم او کله به دې له راځم نو روایتو کې راځي وایي جبري علیه السلام ورسره ملګری شو په اوښ باندې سواره شو ځان سره یې په تیلې کې لږ خوراک راواغست او بتکي کې لږې اوبه یې راواغستې روان دي ابراهیم علیه السلام بار د جبري علیه السلام نه تپوس کوي جبريل چېرته بځو وی مخکې د الله حکم دی ځه
روایت کې راځي وي چرته بچ خپل شنه علاقه را لکنه ابراهيم عليه السلام ته بخوخه شو نو د جبريل عليه السلام نه به تاسو کو جبريل الله ودا الله کوم ته نه خودلی دا لکه خو به نه خودلی چې دلته کې پاړه واچوي نه مخ کې حکم دی ځه مخ کې ابراهيم عليه السلام روان دی دومره سفر وشو چې د شام نه د فلسطین نه را ورسېدو مکې مکرمې ته سرو شګو ته راورسېدل سرو غرونه تور غرونه بس نور څه شی نشته د کیکر بوټي ځای په ځای ولاړ دي بس د کیکر یو ونه وه او په سور نور کې د هغې د لاندې سوری ابراهيم عليه السلام ته جبريل عليه السلام او فرمایل وی رب فرمایلی دي چې دلته کې پړاو واچوه دلته کې نه انسان شته نه چېرته آبادي شته هېڅ شی په نظر نه راځي سرې شګې او د کیکر بوټي بس د الله حکم دلته دی دا بیبي دي دلته پرېږده چې د دواړو په یو بل باندې د سر هغه بوی هم نه لګي یو هلته پاتې شو یو دلته راله د دې کیکر د لاندې ابراهيم عليه السلام ته دا حکم وشو چې خبرې به ورسره نه کوي او دا بیبي دلته پرېږده او ځه اوس د الله د طرفه امتحان دی که نه یو امتحان خو دا و چې ورته وکړی شو دویم امتحان دا و چې بادشاه عزت ته لاس ورچو الله ترې بچ کو اوس دا دریم امتحان و چې خپل بیبي د وړوکي ماشوم سره په غېږه کې په یو خوشي بیابان کې پرېږده او ځه ترې اوس هاجره بیبي د کیکر د بوټي د لاندې پرېښوده په بدکي کې لږې اوبه دي او په تیلې کې لږ خوراک ته هغې سره کېښوده روان شو ترې اوس ډېر زیات خفه دی د ځوانۍ عمر هم نه دی 15 اتیا شپږ اتیا اوه اتیا کالو ته به عمر رسېدلی دغې وخت کې بوډا دی اندامونه ورسره هم سات نه ورکوي اندامونه هم رفیږي په بوډاوالي کې الله یو بچوړی ورکړی د الله د طرف نه حکم دار چې په دې سرو شګو کې پرېږده او ځه پې ابراهيم عليه السلام غریب نیولی دی سترګو کې اوښکې دي د بیبي نه روان شو چې روان شو اوس بیبي پوه شو چې دی خو زما نه روان شو ما پرېږدي دا کوم ځای کې پرېښو دا د الله دې موږ ټول حج او عمرې له بوځي د مکه مکرمه کې چې کومه مقبره ده چې هغې کې خدیجه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دفن ده جنت المعلا چې ورته ویلې شه مقبره چې ده د دې مروه طرف ته په دروازه باندې چې اوځي اخوا بیا سیده لاړ شي هغې مقبرې ته به ورشي خدیجه رضی الله تعالی هم په دغې مقبره کې دفن ده دغې ځای کې دا بیبي پرېښوده هاجره بیبي په دغې ځای کې پرېښودله اوس ابراهيم عليه السلام ترې نه راروان شو هاجره بیبي پوه شو چې سړی خو زمونږ نه روان دی مونږ یې پرېښودو د شا غاړې پسې رامنډې کړې اواز یې ورته وکړو الی من تقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس و ابراهیم په دې خوشي بیابان کې مې چاته پرېږدې لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس په دې خوشي بیابان کې خو نه د خوراک څښاک څه شی شته نه پکې انسانان شته چې موږ ترې مدد وغواړو دلته خو هېڅ شی نشته په دې خوشي بیابان کې ته موږ چاته پرېږدې خو ابراهیم علیه السلام غریب نیولی دی شاته نه ګوري ضعیفه دی سپینګیری دی بوډا دی روان دی ترېنه هاجره بیبي پسې بیا رامنډې کې بیا ورته اواز کوي الی من تقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس ابراهیم په دې خوشي بیابان کې ما چاته پرېږدې چاته مې پرېږدي په دې سرو شګو کې ما په چا باندې سپاري
ابراهيم عليه السلام په شا باندې نه ګوري. نو کله چې تر صفا مروه منځ کې دا سعی پوره کې او په دې مروه باندې دا سعی خلاص شي کنه نو الته باب المروه دی، پاغي دروازه به مروه غونډکنه پاغي دروازه به اوزي. دغه دروازې دې زې ته چې ابراهيم عليه السلام را ورسېد کنه نو هاجری بي بي شاغړې د قمیص نه راټینګ کو ویني وو او بیا ورته وی الی منتقلنا یا ابراهيم په چا مسپاري دلته کې سوق دي. نو ابراهيم عليه السلام ورته داسې په شا باندې وکتل نو د دې سترګو نه اوښ کې را روان شي. چې سترګو نه اوښ کې را روان شي نو هاجره بي بي پوه شوه وی الله امرک الله درته دې حکم کړی دی ګوره چې کو په دې خوش بیابان کې مونږ پرې دی او روانې رانه ګوره چې دا درته الله ویلي دي کو. ابراهيم عليه السلام ورته سر وڅانډه وی ما ته الله فرمایلی دي هغه زورور زنانه و د پیغمبر سره پاتې شوی و وی زه چې کوم الله درته حکم کړی هغه الله به مونږ نه ضایع کوي. کم الله چې تا ته حکم کړی هغه الله به مونږ چیرې نه سپوروي. داسې معمولي زنانه نه وخه دا هغه زنانه ده چې د بادشاه لور ده، دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر ښځه ده او دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر مور ده. وی زه چې کوم رب تا ته ویلي هغه رب به مونږ چیرې نه سپوري. زه ابراهيم عليه السلام را روان شو. دغه مکه خو ټول غونډۍ دي کنه نو د هغوی د سترګو نه را پناه شو نو داسې په یو غونډکۍ باندې ودرېد او الله ته یې لاسونه اوچت کړو او دعاګانې شروع کړې. قرآن او دعاګانې ذکر کړي دي. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله خپل بچی مې درته په خوشي بیابان کې پرېښودل. الله په خوشي بیابان کې مې درته خپل بچی پرېښودل. الله د خلکو زړونه دوی ته مایله کا، الله د خلکو زړونه دوی ته مایله کا. هغه د ابراهيم عليه السلام دعا ده د هر سړي په زړه کې دا خواهش دی چې ما دغه ځای ولیدلی چې په نوم مسلمان دی هغه دا خواهش لري کاش چې زه دغه ځای ته لاړی او ما دغه ځایونه ولیدلی. دا د ابراهيم عليه السلام دعا ده. دعا یې وغوښتې وه وی الله د خلکو زړونه دې ځای ته مایله کړه چې دې ځای ته حاضري کوي او راځي. ځکه خوشه بیابان دی ما پکې بچي پرېښودل الله څوک شته ورسره هم نه وړوکی د غېږې ماشوم دی ورسره الله نو خلک خو ورله خواله راوله که نه الله. او بیا دعا وکړه الله ورزق اهلهم من الثمرات. الله دوی ته د میوونه ورکه، د میوونه میوې دوی ته ورکه. هغه داسې ځمکه ده چې په هغې کې شین بوټی نه و. ابراهيم عليه السلام دعا کوي الله څه ورته ورکه؟ میوې ورته ورکه. هغه د ابراهيم عليه السلام دعا ده مکه مکرمه کې د هر موسم میوه تا ته میلاویږي او تازه به درته میلاویږي. حیران او ارزانم ده، ګرانم نه. یقین بالو که حیران بشي. حیران یو انار واخله یو انارو په خوراک په ستړی شي. دومره غټ غټ انارونه دي د هغې ځای هغه کیلي څومره خوندورې کې. دا د ابراهيم عليه السلام او دعا د الله میوې ورته ورکه. دا نه چې غنم جوهر ولا ورکه ځکه چې څه په ماشینانو پسې به بیا ګرځي څوک ورسره شته هم نه. الله میوې ورله ورکه چې خوند ترې نه هم اخلي او غذا هم ده. هغه د ابراهيم عليه السلام دعاګانې الله تبارک وتعالی قبوله کړي دي. هاجره بیبي په دغه ځای کې پرېښود او ابراهيم عليه السلام پې واپس لاړ شام ته. په بتکي کې لږې اوبه وي لږ خوراک و هغه وخوړلی شو اوبه ختمې شوې. هاجرې بیبي سره نه د خوراک څه و نه د څښاک څه و. په سینو کې چې کمپوی و هغه هم وچ شو.
هغه اوس چې په خو د خوراک نه پیدا کیږي، خوراک نه پیدا کم طرف راغلی وي، په خپلم د لوږې او تندې نه بدحاله شوه، او دلته چې بغېږه کې کم ماشوم دی هغه هم د تندې نه بدحاله شو. هاجري بیبي د صفا او مروه په دې منځ کې دغلته کې ناسته ده او اسماعیل علیه السلام ورسره په غېږه کې دی او د تندې نه بدحاله دی. نو بچی داسې په شګو کې سمله او کېښودو او لاړه د صفا غونډۍ ته وختله. چې د صفا غونډۍ ته وختله داسې ګیر چاپېره یې وکتل، ګیر چاپېره یې وکتل چې څوک په نظر باندې راشي زه به ورته ووایم چې ای د الله بندګانو موږ سره لږ امداد وکړئ، لږ اوبه خو راکړئ بچی راته مړ کېږي. ګیر چاپېره یې وکتل، څه اوازونه یې وکړلو خو هلته کې څوک وه خو خوشې شګې وې، خوشې بیابان و، هېڅ په نظر رانلو. نو ښکته د صفا غونډۍ نه راکوزه شوه، نو د اسماعیل علیه السلام خواله به راله، نو د هغې ځای نه یې منډې کړې مروه غونډۍ ته وختله. اوس خو هغه غونډکۍ داسې لږې لږې ښکاري، خیر ښکتې چتونو ته چې لاړ شي بیا د ویښ هغه غرونه د لا شته دی ښه د ټولو لاندې چت ته چې لاړ شي اکثر د سغې اوس په برې چتونو کې کېږي. نو مروه غونډۍ ته لاړه، چې مروه غونډۍ ته لاړه داسې ګیر چاپېره یې وکتل او اوازونه یې وکړو چې د الله بندګانو که څوک یې ما ته اواز راکړئ بچی راته د تندې نه مړ کېږي. خو هغې ځای نه هم جواب میلاو نه شو. نو د مروه غونډۍ نه بیا راکوزه شوله. نو علما لیکي وایي دا اوس خو هلته کې ګټان مټان نشته دی که نه، دا صفا مروه دا دوه غونډکۍ وي، په دې منځ کې غټ غټ ګټان وو او جاړې وي او ونې وي د کیکر بوټي وو. نو دا به چې ښکته راکوزه شو نو د اسماعیل علیه السلام به یې د سترګو نه پناه شو، چې غونډۍ د پاسه به ولاړه خو د برې نه به یې لیدو، خو چې ښکته به راکوزه شو هغه به د دې جاړو ماړو د دې ګټانو په شان شو، دی به نه لیدو. نو دی به په دې ګټانو او په دې جاخو کې رامنډې کړې چې ځان بچي له ورسو ماسې نه چې شرمخانې رانه وخوري او مړ به یې کو ژوندی د تندې نه به مړ شوی وي. نو دی به رامنډې والې، نو چې رامنډې کړې سر تور سر خیال پې خپې د هغې خواله به یې رامنډې کړې نو هغه ته به بیا کېناسته. نو وي زه سا پکې شته ژوندی دی. نو بیا به یې منډه کړه صفا غونډۍ ته به وختله. نو صفا په غونډۍ کې به یې اوازونه وکړو، دا داسې منډې سر تور سر او خپیال بې خپې وی او چې ښکته راکوزه شي نو په دې منډه ځان بچي له رسوي چې ژوندی دی کوم مړ دی، ځان له په منډه باندې رسوي. داسې وچه کړی ولو نو چې د مروه غونډۍ ته وخته که نه او اواز یې وکړو نو جواب ورته میلاو شو، جواب ورته میلاو شو. یو خوا بل خوا وکته څوک شته دی نه، بیا یې اواز وکړو بیا ورته جواب میلاو شو، چې بچي طرف ته یې وکتل نو خواته سره یو سړی ناست دی او د اوبو چیرې ورته ښکاره کړې ده. نو دی چې رامنډې کړې هغه جبریل علیه السلام په انساني شکل کې راغلی، دا چې راورسېده سړی ورکو چینه ښکاره شوې وه، وي دې زر زر شګې راتاو کړلې د هغې نه، وي زم 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 زم. نبی علیه السلام فرمایلي وي هاجري مور کو ته نه دا شګې نه وي تاو کړی، دا زمزم به د ډېر حده پورې خورې شوې وي. خو هغې زر په دغې ځای باندې را ایسارې کړې، وي اوبه دي زه به یې ځاله دلته ایسارې کړم هسې نه چې بیا رانه وچې شي چېرته. هغې ځای کې هغه اوبه یې را ایسارې کړې، په خپله یې ترې وڅکلې او بچي ته یې وڅکولې. هغه د زمزم چینه ده الحمدلله اوس دې نه مسلمانان اوبه څښي او ډېرې برکتي اوبه دي او ډېرې خوږې اوبه دي. هر ملک ته چې ته لاړ شې د اوبو خوند بدلېږي که نه، خو د زمزم اوبه چې د هر ملک انسان راشي په هغه باندې خوږې لګي، هغه ته د هغې د خوند فرق نه محسوسېږي. حالانکه د هر ملک د اوبو خوند جدا جدا دی، خو د زمزم اوبه په هر انسان باندې خوږې لګي. او دارنګې د ملک اوبه چې بدل شي نو سړي باندې بد هم راځي که نه، زمزم اوبه په هر چا باندې سمې راځي.
الله دې مونږ ټول بوزي، الله دې مونږ بار بار بوزي. چې کله لاړ شي کنه نو د زمزم اوبه ډېر اسکه ډېر اسکه. او دغه رنګ چې کله دې اوس کړي ځان دې موړ کو کنه نو با ګلاس کې تی اوبه راوله دا مخ پې وینځه. اډیزمینې پرتې پای کې به خلک مخونه وینځي، دا مخ پې وینځه، په دې سر ځان ته واړوه، په دې بدن ځان ته واړوه، خو ځان پې سیراب که زمزم اوبه ډېرې څښه. هغه د زمزم اوبه دي چې دا جبري علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دپاره ښکاره کړی. ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د غیږې ماشوم په مکه کې پرېښود او واپس ترې لاړ شام ته. نو بیا به هر کال ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. تماشه به یې کوله چې یاره بچی مې پریخې دی د بیبي سره چې په څه حالت کې وی. نو هر کال به د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. یو ځل فرشتو د الله جل جلاله په دربار کې درخواست وکړو، وی الله دا ابراهیم چې په دې خپل زوی ډېر مین دی، دا ابراهیم په دې خپل زوی ډېر مین دی، په دې سپینه ږیره باندې هر کال د هغې شان د راځي مکې ته د هغه ملاقات لره. الله تبارک و تعالی فرشتو ته وفرمایل وی اے فرشتو دا ابراهیم چې څومره په دې خپل زوی باندې مین دی کنه د دې نه زیات په ما باندې مین دی. ابراهیم علیه السلام چې څومره په دې خپل بچی اسماعیل علیه السلام مین دی د دې نه زیات دی په ما باندې مین دی. او تاسو ورته ګورئ چې یو کال ابراهیم علیه السلام راغی د اسماعیل علیه السلام ملاقات له. نو اتم ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو، د اتم ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو. د شپې ورته الله تبارک وتعالی په خوب کې وایي ابراهیم پاسه زوی دی حلال که. ابراهیم علیه السلام مطلب دو چې الله تبارک وتعالی زمانه قرباني غواړي، نو چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه د الله په نوم باندې. نو چې شپې له اوده شو نو په نهمه ذوالحجې بیا خوب ولیدو چې په خوب کې ورته ویلی کېږي ابراهیم دا اسماعیل حلال که قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام بیا چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه کېدی شي الله زمانه نوره قرباني غواړي. نو د لوی اختر په شپه باندې بیا خوب ولیدو. په خوب کې ورته ویلی شي وی ابراهیم زه درته وایم چې اسماعیل حلال که ته اوښان حلالی، زه درنه د اسماعیل قرباني غواړم زوی دې حلال که. چې سهار شو د لوی اختر دا ورځ 10مه ذوالحجه وه، چې سهار شو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی زما د بچی قرباني غواړي. نو سهار خپلې بیبي ته وی هاجري بیبي ته وی هاجري دا اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو. اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې روان یو. ځکه ابراهیم علیه السلام ته خبره ځکه ښکاره نه کړه چې دا زنانه ده او بچی دی نو مور چېرته برداشت کوي زوی حلالولو له ورکړي. نو خبره ورته ښکاره نه کړه، خو مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو د اسماعیل سنبال کا. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو لکه څنګه چې دا ماشومان د پلار سره چېرته ځي نو مور ورله مخ لاسو کې نوي کپړې ورته ور واچي سنبالي کې سر وله منګس کې وایي د پلار سره یې ځي. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو تیاری کو. ابراهیم علیه السلام دلته پټ په ترخ کې رسۍ پړی راواغسته او ځان سره یو پټه چاړه راواغستله، چاړه یې راواغسته او اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کو د کور ووتل.
اوس د اسمان نه فرشتي تماشه کوي الله دا د ابراهیم په څه قسمه امتحان کې ور واچو فرشتي حیران دي چې الله تبارک وتعالی په ابراهیم علیه السلام څه قسمه امتحان کول غواړي دلته شیطان سره فکر پیدا شو کو چرته ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو نو زما خو ډېره غټه رسوایي وشي شیطان خپل کار شروع کو روایت کې راځي وي د بوډۍ ښځې په شکل باندې هاجري بیبي لراغه هاجري تا ته پته ده چې ابراهیم اسماعیل چرته بوستو هاجره بیبي ورته وی او ما ته پته ده چې اخواله په میلمستیا باندې زی بوډۍ ورته وی شیطان چې د بوډۍ ښځې په شکل کې راغلی وینا د چا خواله په میلمستیا باندې نه ځي علالولو لی بووستو هاجره بیبي ورته وی تباه شي برباد شي پلاران چېرته بچي حلالۍ دا ته څه وایي نو دا ابلیس ورته و چې د بوډۍ ښځې په شکل کې دی وی نه کنه الله ورته حکم کړی ځکه حلالۍ نو هاجره بیبي ورته څه وی کو الله ورته حکم کړی د اسماعیل مرۍ پرېږده و د هاجرې مرۍ ورته هم حاضره ده چې الله ورته حکم کړی د اسماعیل قرباني خو پرېږده و هاجره دې هم قرباني کې دا ورته هم تیاره ده اوس دغلته کې شیطان ناکامه شو ابراهیم علیه السلام د مینا په طرف باندې روان دی اوس دلته کې دا وړوکي په شکل کې راغی اسماعیل علیه السلام لره و اسماعیل چرته ځي د پلار سره مې روان یم چاله میلمستیا لځو میلمستیا له نه ځئ پلار دې حلالۍ اسماعیل علیه السلام ورته وی بدبخته زامن چې حلال کړي دي چې ما به زما پلار حلال کی نو شیطان ورته وی نه کنه الله ورته حکم کړی ځکه دی حلالۍ اسماعیل علیه السلام وړوکی دی هغه ورله جواب ورکوي وی چې د الله ورته حکم دی نو د اسماعیل مرۍ ورته حاضر ده شیطان دغلته ناکامه شو د ابراهیم علیه السلام لراغې د غټ سړي په شکل باندې او ابراهیم علیه السلام ته وی او ابراهیم ما خو چې ته هوښیار سړی ته خو ډېر کم عقل سړی وختې په خوبونو باندې چا زامن حلال کړي دي چې تا خوب ولید او اسماعیل خپل بچی د حلالۍ نه روان کړی دی خدا خبر یاد وساتئ د پیغمبر خوب دا وحی د پیغمبر خوب سی دا وحی نو شیطان ورته وی ته ما وی چې ته هوښیار سړی ته خو ډېر کم عقل سړی وختې په خوبونو چا زامن حلال کړي دي ابراهیم علیه السلام پوه شو چې او دا خو هغه لعین دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام ته دوکه ورکړې وه دا خو هغه لعین دی نو ابراهیم علیه السلام داسې کاڼي راواغستل او دی پې وویشتو دی پې څه کو وویشتو اووه کاڼو باندې وویشتو د مینا په مقام کې چې لږ مخې لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهیم علیه السلام ګزارونه وکړو بیا چې لږ مخې لاړو بیا دی راغی بیا په ابراهیم علیه السلام د کاڼو څه وکړو گزارونه وکړو حاجیان چې حج له لاړ شي کنه و شیطانان په کاڼو ولو سولو شیطانان په کاڼو درې شیطانان دي دا هغه درې ځایونه دي چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام شیطان په کاڼو ویشته و الله تبارک وتعالی ته د ابراهیم علیه السلام هغه ادا خوښه شوې ده تر قیامته پورې چې دغه ورځ راشي الله تبارک وتعالی هغه یادګار ځان ته تازه کوي هغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالی هغه یادګار ځان ته د ابراهیم علیه السلام تازه کوي نو حاجیان لاړ شي او شیطانان په کاڼو ولي په دغه ورځ باندې د شیطان رسوایی کیږي چې مینا ته ورسېدل کنه نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وفرمایل یا بنیه
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچوړیا ما خوب لیدلی دی چې زه تا حلالوم، ما ته ستا د قربانۍ حکم شوی دی، نو فانظر ماذا ترى، ستا پکې څه رایې دی؟ ما ته خو دا وحی شوی ده، ما ته خو دا حکم شوی دی چې زه تا حلال کم، نو ستا رایې څه ده؟ نو اسماعیل علیه السلام ورته یا ابت افعل ماذا تأمر، ای پلاره هغه وکړه چې څه درته حکم شوی دی، د الله د طرف نه چې درته څه حکم شوی دی هغه وکړه. روایتو کې راځي پلاره زوی په میدان کې ولاړ دی، الله سړی چې دغې طرفونو ته لاړ شي که نه، هلته کې د دغې مینا مقام سره داسې په غونډه کې یو مینار غونته کې وړوکی ځای رخ کړی دی، وایي دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راپرځولی و د قربانۍ دپاره. هغې همداسې یو وړوکی ګمبد غونته رخ شوی دی. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په میدان کې ولاړ دي. ابراهیم علیه السلام رسۍ راواغسته او چاړه یې راواغسته. نو اسماعیل علیه السلام ورته څه وایي؟ وایي بابا چې حلالۍ مې که نه نو خپې لاس راته وتړه مضبوط، هسې نه چې زه چېرته خپې لاس وخمه او تا ته تکلیف در ونه رسومه، هسې نه چې ته قرباني سمه ونه کې. او پلاره ما چې حلالۍ نو ما پړ مخ سمله وه، ما پړ مخ سمله وه، ځکه هسې نه چې ته ما ته داسې ګورې ستونې ستاغ مې سملی، ته زما سترګو ته ګورې، زه ستا سترګو ته ګورم، او ته رستې را باندې راشي چېرته چاړه ونه چلی. ما پړ مخې سمله وه چې زما سترګې نه ویني، زما مخ نه ویني، چې چاړه ازاده وچلی چې الله در نه رضا شي. نو ما ستونې ستاغ مه سمله وه، هسې نه چې ما ته یو بل ته په سترګو کې ګورو او ستا را باندې ترس راځي او ته چاړه نه شي چلولی. الله ډیر عجیبه امتحان دی. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ځمکې ته راتاو کو، فتله للجبین، په تندي باندې راتاو کو، او چې کله راتاو کو خپې لاس یې ورته وتړل او ابراهیم علیه السلام چاړه تېره کړه او د اسماعیل علیه السلام په مرۍ یا په سټې کېښودله. چړې له چې زور ورکوي چړه چلی، خو الله تبارک وتعالی چړې ته وحی وکړه، ای چړې کو د اسماعیل د یو ویښته ضایع کو زما ذمهواره تی. ابراهیم علیه السلام چړې له زور ورکوي، چړه کار نه کوي. الله ابراهیم علیه السلام خفه شو، پریشان شو چې زما نه خو د الله حکم پاتې کېږي، چاړه خو غوڅول نه کوي. خو چړې په زبان حال سره وویل ابراهیمه ته چې کافرانو ورته نمرود ورته وغورځولې که نه، ته چې نمرود ورته وغورځولې، الله ورته یو ځل ویلي وو چې په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه، ور په تا باندې ګل ګلزار شو. الله ما ته سل زله حکم وکړو چې د اسماعیل یو ویښته ضایع نه کړي، نو زه به یې څنګه ضایع کړم؟ ورته یو ځل حکم شو چې په ابراهیم یخ شه، هغه یخ وګرځېدو. ما ته سل ځله حکم وشو چې د اسماعیل ویښته غوڅ نه کړي، زه څنګه د اسماعیل ویښته غوڅ کړم؟ الله ابراهیم علیه السلام وایي دا چاړه راواغسته که نه، هغې خو غوڅول نه کول کره، د دې دا تېری شو که د اسماعیل علیه السلام په دې سټ باندې داسې کېښوده او د خپل بدن دا زور یې پرې ور واچو چې دا به داسې ورننوځي، او چغه یې کړه ورسره چې څنګه یې چغه کړه د شا نه اواز راغی، وی الله اکبر الله اکبر. اسماعیل علیه السلام چې پاڅېدو او دا شاته یې وکتل، جبریل علیه السلام ولاړ دی او ګډ ورسره دی. نو اسماعیل علیه السلام وویل لا اله الا الله. ابراهیم علیه السلام چې وکتل وی الله اکبر الله اکبر. الله د اسمان نه اواز وکړو وی ولله الحمد.
دا تکبیرات التشریق دا د جبرئیل علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام او د الله جل جلاله د قول مجموعه ده چې کله اخترونه راشي مونږ د تکبیرات وایو کنه ابراهیم علیہ السلام د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کو خو الله د اسمانونو نه ګډ راولېږو د هغه ګډ قرباني وشوله او اسماعیل علیہ السلام پاتې شو هغه ادا د ابراهیم علیہ السلام الله ته خوښه شوې ده چې کلم د لوی اختر ورځ راشي کنه نو ټول مسلمانان قرباني کوي او ځان ته د ابراهیم علیہ السلام غیاد الله تبارک وتعالى تاسو کوي دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام